سورہ یاسین آیات نمبر 12 اتلسم رکو دویشتم سپارہ صفحہ نمبر 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم سورہ یاسین آیات نمبر 12 اتلسم رکو دویشتم سپارہ پدی آیت کی اللہ رب العزت د کافرانو د عقیدے رد کی د کافرانو یو دا عقیده و دا غیده یقین بو چې کله بنده وفات شي او د دې بنده د اډو کې هم خوري شي نو کافرانو به دا خبره کوله چې دا بنده به دوباره څنګه را ژوندي کیږي نو الله رب العزت فرمایي چې مونږ انسان چې کم دی دا ژوندي انسان به دوباره دا مړ انسان به دوباره را ژوندي کو لکه څنګه دا انسان دا د یو نطفه نه پیدا شوی دی او دا نطفه چې کوم دی دا حقیقت کې مړه وا او الله دغه مړ شیز نه انسان را ژوندې کړی دی لہذا دوباره دا مړ انسان او د اډو کې را ژوندې کېدل الله فرمایي چې دا مونږ ته آسان نه دی انا نحن نحيي الموت بشک مونږ ژوندې کوو مړي ونكتب او مونږ لیکو ما قدموا هغه چې روان دي لګلي دي دوی واثارهم او نخد قدمونو د دوی وكل شيء او هر یو شیز احصیناه مونږ محفوظ کړی دی فی امام مبین په کتاب ښکاره کې واضرب لهم مثلا اصحاب القريه په دې اخیرنی آیاتونو کې د یو علاقه د یو کلی واقعه په دې کې ذکر ده چې هغه د انطاکیه دا یو کلی دی دیتا حضرت عیسی علیہ السلام دو نمائنده خپل را لېږلي وو یو پدې کې یو پکې یونس ته او دویم پکې یحیی دی دا د حضرت عیسی علیہ السلام دو نمائنده عیسی علیہ السلام د کوم دی دغه دو کسان وته راولېږل چې تاسو الله رب العزت منه او تا خشان د تاسو رسالت منه هر یو پیغمبر چې کوم دی شروع کې دغه دوا عقیدې به خلکو ته بیانولې یو توحید دویم رسالت د حضرت عیسی علیہ السلام نمائنده چې کله راغلل نو اول د دین انکار وکړ ویره وی تاسو دا چلې تاسو وی عام خلق نه وی تاسو چې کم دی پیغمبران مونږ ته نخ کاری وی ځکه پیغمبر چې کم دی وی دا بشر نشي کېدی دا د کافرانو عقیده وا چې پیغمبر چې کم دی دا بشر نشي کېدی پیغمبر د پاره فرشته ضرور ده نو دین دغه خبره وکړي چې تاسو خوراغلی او تاسو وایي چې د الله خبره ومنه او دغه شان تاسو د پیغمبر خبره ومنه نو دا پیغمبر چې کوم دی دا بشر نشي کېدی نو دی د هغه د رسالت نه انکار وکړو بیا په دې کې یو دریم سړی راغلی دی هغه د کلی خلکو ته چغي والدي چې تاسو دا کمی خبره چې دی کوي نو دا بالکل ټیک کوي ځکه الله او د پیغمبر خبره دا همیشه د نجات د پاره وي بیا دی کلی خلکو چې کم دی دا سړی چې کم دی ډېر په بے دردۍ سره وجلې دی هغه ان شاء الله سبانی سپاره کې راځي خدلته چې کوم خلکو دا ویلي دي چې حضرت عیسی علیہ السلام خپل دو نمائنده را لېږلي دي نو دا عام خلکو دا پیغمبران نو ځکه د حضرت عیسی علیہ السلام نه پس نبی علیہ السلام داریکی پیغمبر راغلی دی لہذا دو سړي چې کم را لېږلي نو دا چې کم دی پیغمبران نو بلکې د حضرت عیسی علیہ السلام ملګری وو نو په دې ټولو آیاتونو کې دغه واقعي ذکر دی وضرب لهم مثلا او بیان کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کافرانو ته مثلا یو مثال اصحاب القريه د یو کلی د خلکو اذ جاءها المرسلون هر کله چې راغل دوی ته د کلی والو ته پیغمبران اذ ارسلنا الیهم اثنین
هر کله چې ولېګل مونږ دوی طرف ته دو سړي فکذبوهما نو دوی هغه دوانه دروغجن وګڼل فعززنا بثالث نو قوت ورکو مونږه پدریم سره فقالوا انا الیکم مرسلون نو دوی ویل چې بشکا مونږه تاسو طرف ته را لېږلي شوي یو قالوا دیویل ما انتم الا بشر نئی تاسو مگر بنیادم مثلنا پشان زمونگا وما انزل الرحمن من شیء اور ندی لاری گلی اللہ رب العزت چه رحمان دے من شیء سشیز ان انتم نئی تاسو الا تکذبون مگر دروغ وائے قالوا دوی ربنا يعلم بشک زمونږ رب په دې ان الیکم لمرسلون چې بشک مونږ تاسو طرف ته خامخا را لېږلي شوي یو وما علینا او نشته دی په مونږ باندې الا البلاغ المبین مگر پیغام رسول المبین چې ښکاره دی قالوا ان چې کله دی انطاکي ښار ته دا دوه کسان راغلل او وتویل چې بای مونږ د الله د طرفه تاسو ته راغلی یو چې الله منه او دغه شانتي د الله تعالی د پیغمبر رسالت منه یو خو کم دی د رسالت نه انکار وکړو مونږ تاسو نه پیژنو وی تاسو خو عام انسانان او پیغمبران چې کم دی عام انسانان نه دی پکار یو یې نه انکار وکړو دوی مې دا خبره کوله تطیرنا بكم چې زمونږ په دې کلی باندې چې دا کم بدفالی راغلی دا او زمونږ په دې کلی باندې کم سپیرتوب راغلی دی نو ویدام د ستاسو د وجه راغلی دی نو تطیرنا ویل کیږي بدفالی ته نو د دې کافرانو چې کم دی بدفالی کوله داسې بدفالی به کوله چې کله بچا کرتل د صدقار د پاره او د هغې کور ته به ورسېدل نو کور سره به بهر چې هر یو بوټی و نو په هغې کې به یو کاڼي وویشتلو هغه کاڼي نه به چې کم دی پاغي به مرغې ولګید نو مرغې به کم دی که خي طرف ته به والوتله نو دی به ویل چې دا مونږ کم کار د پاره راغلی یو نو دا کار ټیک دی او که چېرته هغه مرغې به ګس طرف ته والوتله نو دی به ویل یاره دا کار زمونږ د پاره ټیک نه دی او چې کله به دا مرغې بالکل سیده والوتله نو دی به ویل یاره اوس به آینده یو بل فال هم کوو نو دې ته تطیرنا ویل کېږي بدفالۍ ته نو د دې مقصد بدای شي چې د کلی د خلکو د پیغمبرانو ته چې کم د عیسی علیه السلام نمایندو دي ته ویل چې ستاسو د ودی زمونږ په دې کلی باندې بدفالی راغلی دا هغه خبره به کې ذکر دي قالوا ندویل انا تطیرنا بكم بشک مونږ سپیره غنو تاسو لئن لم تنتهوا کچرته من نشوي تاسو لنرجمنکم نو مونږ به ضرور تاسو ਸੰسار وکو ولا يمسنكم او ضرور به ورسیږي تاسو ته من زمون طرفنا عذاب الیم دردناک عذاب قالوا دندویل طائركم استاسو سپیرتو معكم د تاسو سره دی ان ذکرتم کچر تاسو ته نصیحت وکړی شي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یې خلق لحد نه تیرودونکي وجاء من اقصى المدينه اور اغله د بلغ غارنا المدينه د خار د بلغ غارنا رجل يسړي يسا پمند قال نو دې سړي ویل یا قوم اتبعوا المرسلين ای زما قوم پیروي کوي تاسو المرسلين د پیغمبرانو اتبعوا پیروي کوي من دغه چا لا يسالكم چې نغوري لتاسو نه اجرا سمعوذا وهم مهتدون او دوی په سملار روان دي واخر الدعوانا الحمد لله